لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. وقال عليه الصلاة والسلام: فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. زمونگا ټول مشرانو په خپل کتابونو کې تقریبا دا قصه ذکر کړې ده. شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمت الله علیه په خپل آپ بیته کې هم لیکلي، مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هم دا قصه لیکلي ده. مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه په آپ بیته کې د دې قصې سره دا لیکلي دي: زما والد صاحب مولانا یحیی رحمت الله علیه با اکثر د دې قصې تذکرې کوي او په خپل بیاناتو کې دا قصه بیانوله چې د عراق په بزرګانو کې یو لوی بزرګ و، د هغه نه ابو عبدالله نوم و او په ابو عبدالله اندلسي باندې مشهور و او د استاد د جنید بغدادي رحمت الله علیه او د علامه شبلی رحمت الله علیه او ډېر لوی بزرګ و. په صحابه عراق کې تقریبا د مریدان او شاګردانو او په ټول عراق کې د مریدانو او د شاګردانو مدرسې خانقاهونه او یو ورځ په سفر باندې روانو د خپل شاګردانو سره او په دې سفر کې سره جنید بغدادي وو او علامه شبلی وسره وو. جنید بغدادي دومره لوی سړی دی چې په دې دنیا کې د بزرګۍ چې څومره سلسلې را روانې دي دا ټول په جنید بغدادي رحمت الله علیه باندې ودرېږي. دا هغه استاد او دی د عیسایانو په یو بستۍ باندې تېروتل او په هغې کې آتش پرست خلک وو کوم چې د اور عبادت کوو او هلته کې دوی تېروتل د عیسایانو په بستۍ باندې چې د دې بزرګ انسان نظر باندې خلکو باندې ولګي په خپل عبادت خانو کې ناسو او د الله نه ما سوا د نورو خلکو عبادت کوو. د ده په زړه کې دغه خلکو د سپک نظر راغی، حالانکه هغه غیر مسلم او د خپل نیکوالي او د بزرګۍ خیال یې په ډېر کې راغی او ده دا وویل دا څومره بېوقوفه خلک دی، ته وګوره دا خلک د خدای نه ما سوا د نورو خلکو عبادت کوي. د دې سپک نظر سره ابو عبدالله اندلسي په خپله دا فرمایلی دي چې ما داسې محسوسه کړه لکه زما د زړه نه چې د ایمان نعمت دا الله واخیسته. ما دا محسوسه کړه چې ما ته دا وویلی شو چې ولې ستا دا نیکوالی او ستا دا ایمان دا ستا خپل کمال دی څو او د هغې اثر دا چې په دې کلي کې ده تېروتل. شیخ الحدیث صاحب لیکلي هلته کویې وه او د هغې کویینو نه زنانو اوبه راویستې، عیسایان جنکۍ راغلې وې او باوجود د بزرګۍ نه چې ده نظر په یوې جنۍ باندې پرېوتو بیا د زړه په هغې جنۍ عاشق شو او دا بزرګ داسې عاشق شو چې حرکت کولو ته نور تیار نه او د خپل سوارلۍ نه راکوشو او هغه شاګردان په سوونو هغه ودرېدل چې زموږ د استاد محترم داسې چلو شو ابو عبدالله اندلسي
دیر آکوشو کوئی طرف تلاړ باغ جنې تلی و نو د تاسو په دې چې پلان کې جنې کسی جنې و او به راوستیا سشوا کلی وال ورتیا مو زموږ سردار لودا دې کلی د مشر پلان کې عیسائی دی د لاړ هغه کوړه او ورته ورډبو او سردار راووتو شاګردان وته وجړل چې دا تاسو کوي تاسو خو د اهل عراق د بزرګانو او د علماو سره خېږي او مشر یو رهنمای دا تاسو کوي بل شاګردانو ته وی زمانه قلار شي او زمانه صحیح زما په باره کې د خپل فیصله شي بس فیصله شي دا او ورته وجړل تصور خلک ورته بجړا شو وخبو ورته پریوتل مینه ورته وکړو چې زموږ سره روان شي او دا خبر چې عراق ته ورسیږي په عراق کې کوم کوهرام برپاشي او کوم غوبل په عراق کې مخې ته راشي هغه نه اس صورت زما سره باقی پاتې ده د تلو اس صورت نشته بس فیصله الله وکړه الله زمان ناراض شو او خپل شاګردان رخصت کړ او د عیسائی جنې په پلار بسې عیسائی جنې پلار راوړ هغه په جندو چې د مسلمانانو مشر دی ویستان د نور سره نکاح کول غواړي هغه دې موږ خپل مذهب نه ما سیوا په نور خلکو کې خپل لوريان نه ورکو شرط ته زما د نور نکاح وستا سره وکما او دوه شرطونه دي یو شرط دا چې ته عیسائی کې مسلمان لږ خپل لور نه ورکو ابو عبد الله ودوسی ورته وی عیسائی کې دوه تیار عیسائی شه او دویم شرط دا چې لس کال و زما صحابي ساتي عیسایان د ګړو بيزو په شان کې خنزیران ساتي زما سره په خنزیران ساتي لس کال ودا شرط ما تقبل له شیخ الحدیث ته لیکلي په بیت کې چې دا دومره د غم خبرو په عراق باندې چې ډیر خلکو ته د زړه تورید دي دا سره پریوته چې زموږ استاد او پیر په سفر تلو او بغیر د ایمان انت کې پات شو هلته کې جنې سره د پلار شرط ولومنو او دا لیکلي په کتاب کې چې سحر به خنزیران وستل غر طرف ته وته او هلته به خنزیران سره او ماقام براتو په انتظار و چې شرط پوره شو دا جنې مال راځي جنید بغدادي رحمت الله علیه کال بعد موږ خپل استاد خیال پړې کړه چې موږ لاړ شو چې د استاد او د پیر سهال دی موږ هغه محلې ترادو موږ ته ووسو کو دي چې استادو بیا ورته خلکو ته وی چې آو تاسو استادو هغه سهار هغه غرض وصیت کې خنزیران ساته موږ چې غرض لاړو جنید بغدادي رحمت الله علیه لیکلي دي چې موږ خپل استاد په دې حالت کې بیا مونږ چې هغه امسا چې په هغه باندې وي د عراق په جامع مسجد کې د جمعې خطبه ورکوله په هغه امسا باندې خنزیران ساته موږ چې ولې د وشر مېلو سترګې ښکته کړې او موږ چې عابر شو هغه سره کېناستو بیا هم په جړا شو او موږ هم وجړل او موږ دونه جړا وکړه چې هغه خنزیران کو زناورو هغه زموږ چې عابر شو هغه پکاره شروع وکړو بما خپل استاد ته وی چې جی تاسو ته ثابت قرآن مجید په یادو کال دیر وته او قرآن مجید د صحیح تاسو ته یاد ده بما ته چې په ثابت قرآن مجید کې زما اس نه دیا صرف د مرتد چې کوم آیات هغه ته دماغو کې کړو هغه ورته چې تاسو ته ډیر زره احادیث په یادو باندې یادو د سند سره هغه ډیر زره احادیث تاسو ته یاد دي و ډیر زره احادیث زمان الله یې کړی سیم ورته دا حدیث یادو من بدل دینه فقتلوه سوچ خپل دین بدل کې او مرتد شي د حکومت وخت تک ای بیا وجړل چې یا الله زما په پتا چرته دا ګمان نو راغله چې ته زما سره دې چلو بیا هغه وجړل مونږ وجړل کوم سره شو کوله ای مونږ ته واپس را شیخ الحدیث دې باره کې لیکلي زما اړه واړي چې په هر کتاب کې ما دا په لیکل دا ابو عبد الله وندوسی جنید بغدادي سے به مو واپس روانو د خفغان په حالت کې بلار کې و چینوا زموږ استاد دا چینه زموږ مخ کې رسیدل چې موږ هغه چینه ته ورنږدې شو زموږ استاد غسل کړي او د چینه نه پر راحتو او په زور وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او استاد تعالی ایمان نصیب کو دوباره موږ عراق درالو د عراق خانقاهونه او د عراق مدرسې بیا خدای پاک په وجود کې راوستل
ونه د مقدار سے به ما ته ورس کپوسو کو چې دا یو کال تاسو سره سچلو شو د عزتون الله ذلتون ته بوتلې د ایمان نه الله کفر ته بوتلې د علم نه الله جهل ته بوتلې به ما ته چې آج د عیسایانو بسته ته زور نه وته او عیسایان ما ته په نظر کې سپک کار شو او ما وته دې سپک نظر پړې وګورو بیا الله زما د سینې د ایمان نعمت پورته دا یو حقیقت ده د دې وجنا په اسلام کې یو مسله ده د سوء خاتمه نه په مسلمان یری د خراب خاتمه مسلمان به څه ورته وي چرته زما خاتمه خراب نشي دا خپل موجود عمل باندې نه متکبر کی ځکه په موجود عمل فیصله نه دي فیصله په اخر خاتمه باندې نو پیغمبر فرمایلی انما الاعمال بالخواتيم دا عملونو دار مدار په خاتمه باندې ټول عمر په جمعات کې ټول عمر په منځ کې او ټول عمر په ذکر کې سره تیر کی والله د په اخر وخت کې ایمان واخلي په اخر وخت کې د فاسق فاجر شي خاتمه لره اعتبار ما ډایرکټ باندې او پیر لیکل کړو امام بخاری رحمت الله علیه په بخاری شریف کې مستقل طور باندې باب جوړ کړی او دا باب نوم یې خو ده باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر دا باب ده چې مؤمن سره به یریږي د خبرې نه چې چرته دا عمل ټول الله برباد نکړي او حال لا چې ته پته ونه لګیږي چې زما ټول عمل الله برباد کړي دا امام بخاری باب جوړ کړي انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د دې باب دلال لیکلي چې د امام بخاری د دې ټاپک مطلب دا دی چې انسان په چرته په ګناهونو باندې دلیل نه کوي چرته په ګناه دلیل کیږي نه او همیشه به د خپل خراب خاتمه نه یریږي چې چرته زما خاتمه خراب نشي او د چرته په خپل دینداري دوکه کیږي چرته ونه دوکه کیږي په خپل موسبان په خپل ذکر باندې په خپل تلاوت باندې په خپل حفظ باندې په خپل تبلیغ باندې په خپل علم باندې د خدای ذات به نیاز ده اسنه په خپل دینداري دوکه شي او د خدای پاک ګناهونه دي سي کوي چې الله دې ایمان واخلي په اخر کې او خاتمه خراب شي د دې باب دلال دی امام بخاری رحمت الله علیه د ابن ابي مليكه رحمت الله علیه قول ذکر کړي دا تابعو او دی وی ادرکت 30 من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم زه رسول الله صلی الله علیه وسلم د 10 صحابه سره زمير او شه ما سره ملاقات کړي كلهم يخاف النفاق على نفسه او هر یو چې ما سره ملاقات کړي هغه په خپل ذات باندې یریدو چې چرته زه منافق نه یم د الله د نبی صحابیو یې دوه بازار باندې جزره ته منافق نه ما ایو سو منزنا ایو سو سپاره تلاوت ایو سو سو پیری د خدای نوم واستل ایو سو وجود ول مونږ د څه په تکبر کې کړیو چې زموږ د اخیرانه خاتمه د سر نه فکر نه پړي ډیر صحابه سره امام ملاقات کړي هر صحابي یې دوه چې چرته زموږ منافق نه او حسن بصری سے قول امام بخاری رحمت الله علیه لیکله چې ما خافه الا مؤمن چې د اخر خاتمه نه صرف مؤمن یری چې چا پړه دا یری چې زما خاتمه خرابې دي چې دا مؤمن دی مؤمن صرف د خپل اخر خاتمه نه یریږي ولا امنه الا منافق او څوک چې د اخر خاتمه نه په عمل کې دا صرف منافق کېږي شي بس چې په موجود دیندار باندې هغه متکبر دی چې څو اوس دیندار ما منځ کوما ذکر کوما تلاوت کوما ابن مسعود رحمت الله رضی الله عنه الله د نبی صحابیو ور ابو فرمایلی او په دغه بخاری شریف کې حدیث ده چې ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل چې مؤمن سره د خپل یو ګناه نه سیریږي د خپل یو غلطۍ نه سیریږي لکه دې چې د غر د لاندې ناسي او يخاف ان يقع عليه او دې یریږي چې دا غر راوړي ورځي مؤمن سره د ګناه نه سیریږي او منافق سره وان الفاجر يرى ذنوبه او فاجر سره د ګناه په باره کې دسي کذباب لکه امج مر على انفه چې دا په پوزه باندې ناسو فقال به هكذا او دا چې وته وتی او پاسه دا د منافق سړي د خپل جرمونو په باره کې هغه بے خبري ده او مؤمن انسان د سیریږي د خپل ګناه نه لکه په ما باندې چې غر را ورزيدو والے دا د کیفیت د ګناه په باره کې انس ابن مالک سے یو بیر بیان وکړو دا د الله د نبی صحابیو د لسو کالو په عمر کې د الله د نبی خادم شو
او 93 سال ول الله عمر ورکړو په 103 هجری کې وفات شوه الله ول ډیر عمر ورکړو د الله د نبی صحابي او سلورم نمبر صحابي دی چې زموږ د پیغمبر د ټول زیات احادیث نقل کړي ټول زیات احادیث ابو هريره رضی الله عنه نقل کړي دویم نمبر زیات احادیث عبد الله ابن عمر سے نقل کړي دا د عمر فاروق سے زوی دریم نمبر زیات احادیث عبد الله ابن عباس سے نقل کړي اور سلورم نمبر زیات احادیث انس ابن مالک سے نقل انس ابن مالک سے دا فرمایل خلق دا وینن تاسو دسی گناهونه کوي دسی کارونه کوي چې تاسو په نظر کې د ویښتا پر درانه دي په تاسو باندې حالانکه زموږ په کې دسی یروا چې تر کارونه چې نن کې ویښتا برابر په تاسو درانه نه دي د الله د نبی په زمانه کې بدا کارونه مونږ په هلاکونکو کارونه کې ګڼل چې دا کار کوم په هلاک شو ایمان والا خپل ګناه نه یری منافق سره د خپل ګناه نه یری ځکه ایمان ګناهونه د سړي اخرنۍ خاتمه خراب کړي ځکه الله ته حکم کړي په دین باندې چلیدل دي په تقوا باندې چلیدل دي د کوم وخت پورې تر د ساده خطو پورې چې ساده خطل تر هغه وخت پورې ته اجازه نشته او د ساده خطو پورې د شیطان اخلاص نه الله حکم کړی دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو باندې پړکیږي مگر صرف په حالت د اسلام کې وبړکیږي دا د الله حکم په دې باندې علماء سوال لیکل چې مرګ خود چا په اختیار کې نه ده چې د ایمان په حالت کې ومړ شي د دې آیت مطلب څه دی چې الله فرمایي چې تاسو باندې پړکیږي مگر د ایمان په حالت کې مفتی شفیع سے لیکلي معرف القرآن کې د دې مطلب دا دی چې خپل ځوانۍ کې خپل هوش او حواس کې ځان د ګناه نه ساته چې مرګ د ایمان کې راشي کته په ګناهونو باندې دلیل په ګناهونو باندې جری نو کې دې شستان الله ایمان واخلي دا د ایمان په حالت کې مرګ راځي چې ټول عمر سره عمل کوي او په مرګ په ټیم کې د الله ایمان اخلي مفتی شفیع سے لیکلي دا څنګه چې د عمل کې اخلاص نه د عمل کې اخلاص نه او تسلسل نه د نوم د پاره د مشرع د پاره چې څوک عمل کوي هغه د اخیره خاتمه د خرابي او زموږ پیغمبر ته الله حکم کړو واعبد ربک حتی یاتی الیقین د خدای پاک عبادت په تراغ وخت پورې کې تر څو پورې ستاره مرګ راشي د مرګ پورې حکم دی زموږ پیغمبر دا فرمایي بخاری شریف حدیث ده چې یو سړی د نیکانو خلکو عمل کوي د نیکانو خلکو عمل کوي ذکر تلاوت منزونه صدقې علم حفظ تبلیغ د نیکانو خلکو عملونه کوي او د دومره جنت ته نږدې شي په دې عمل باندې چې د جنت او د منځ کې یو غص فاصله پاتې شي حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع دته د جنت په منځ کې صرف یو غص فاصله پیدا شي او एकदम الله دې توفیق ورکړي او دې ګناه شروع کی په اخرنه وخت کې او دې دوزخیانو عمل په اخر کې شروع کی او دې دوزخ ته خدای پاک راځي د اخر خاتمه د مسلمان شرط نبی فکر کی چې دې په فکر کې چې اعتبار اخرنه خاتمه لري نو دې په خپل عمل متکبر کیږي نه د الله مخلوق کو تسبق نخکاری او دې په عمل کې روز پر روز ترقی کوي الله د مؤمنانو صفت بیان کړي په سورې مؤمنون کې قلوبهم وجلة د مؤمن سړي ټول عمر شړیا په یاره کې انهم الى ربهم راجعون الله فرمایي د مؤمنانو شړونه یریږي د خبرې نه چې مو خدای له تلل کیو چې یره په ځای کې نو ته پوه شې چې دا د مؤمن سره ده عائشہ رضی الله عنها وایي ما د دې آیت مبارک د الله د دین ته پوښتنه کو چې الله فرمایي چې مؤمنان یریږي خدای پاک ته دتلونه د دې کوم مؤمنان مراد دي آیا د دې نه غلا کوونکی مراد دي د دې نه زنا کوونکی مراد دي او د دې نه شراب څښونکی مراد دي یعنی ګناهونه کړي نو دي یریږي زموږ پیغمبر ته فرمایل وی اې د صدیق لور د دې نه ګناهګاران نه دي مراد د دې نه مراد هغه خلک دي چې هغه گزار دي روزدار دي او صدقې کوونکي دي د نیک عمل باوجود بیا د خدای پاک مخ ته تلو نه یری د مؤمن په ځای کې یې پراته چې زما سره پاتې نه وخت کې سکی زما خاتمه په ایمان کېږي او که زما خاتمه په کفر باندې
دا یې نه بهر ټیم د مؤمن په زړه کې پرته وي. د دې وجه په اسلام کې ناڅاپه مرګ نه دی خوښ کړلی شوی چې سړی ناڅاپه وله مرګ راشي. خلک وایي بختور ونه کړی، دا په اسلام کې ښکلی مرګ نه. په اسلام کې د بیمارونو وروسته مرګ راتلل غوره دي، د سخت او د تکلیف نه وروسته مرګ راتلل غوره دي. دا ولې چې سړی له ناڅاپه مرګ راشي کېدای شي دی په ګناهونو کې اخته وي او ناڅاپه وله مرګ راغی دی په ګناهونو کې د دنیا نه لاړ شي او آخره خاتمه به خرابه شي. او چې کله به دې بیمارۍ راشي او سخت پرې راشي او تکلیف پرې راشي نو چې په مسلمان بیمارۍ راشي خامخا دی خدای ته رجوع کوي، خامخا دی توبه وباسي نو آخره خاتمه به خرابه شي. ځکه په اسلام کې ناڅاپه مرګ دا خوښ عمل نه دی، دا ناپسندیده دی. د مصیبت نه وروسته مرګ راتلل دا پسندیده عمل دی. او دا لیکلي علماو چې د کوم سړي په ډګه کې د خراب خاتمې یې نه پرته وي چې زما خاتمه خدای پاک خرابولی شي، دا سړی عمل کولی شي، دا باعث علی العمل دی. د کوم سړي په ډګه کې چې یاره نه وي دی عمل نشي کولی. علماو دا لیکلي چې د آخرې خاتمې یاره ستا په ډګه کې نه وه ته عمل نشي کولی. زموږ پیغمبر دا فرمایلي من خاف ادلج. مولانا سید احمد خان صاحب زموږ د تبلیغ په مشرانو کې اجتماع کې به بیان نه کول، پرایویټ مرکز کې به بیان نه کول او په صحابت پاکستان کې به بیان نه کول، په ټوله دنیا کې کړي. هر پیره به خطبه او دا حدیث به من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة الله الغالية الا ان سلعة الله الجنة. زموږ پیغمبر فرمایلي من خاف ادلج، څوک چې یریږي د شپې نه سفر روان کړي. ومن ادلج بلغ المنزل، او څوک چې د شپې نه روان شي هغه منزل ته رسي. کوم سړی چې یریږي چې فلایټ به رانه مس شي هغه بیا رڼاګانو ته انتظار نه کوي، د شپې به 3 بجې پاسي، په 2 بجې پاسي، هغه یریږي چې فلایټ به مې مس شي، جاز به رانه لاړ شي چې جاز ته ورسېږم. دا نښه ده د یرې. مؤمن سړی چې یریږي هغه مرګ ته انتظار نه کوي، هغه بوډاتوب ته انتظار نه کوي، د ځوانۍ نه عمل شروع کړي. دا زموږ پیغمبر فرمایلي جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. بدے حدیث شاعر شعر ویلے وہ اے غافلہ پس ځوانۍ کې د آخرت لپاره تیاری شروع کړه. بوډاوالي ته انتظار مه کوه، بیمارۍ ته انتظار مه کوه. جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل. مسافر شب سے چلتے ہیں، مسافر شب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے. څوک چې لرې ځي د شپې نه سفر روان وي نو چې یاره پرته یې په زړه کې چې زما خاتمه به څنګه کېږي هغه بیا عمل ته تیارېږي. د دې وجه علماو لیکلي دي هسې نه یو سړی د خدای پاک وسیع رحمت نه دوکه شي چې خدای خو ډېر رحم کوي او خدای خو ډېر غفور دی او خدای خو ډېر رحیم دی او دی بېلګا به ګناهونه شروع کړي. هسې نه دا دوکه څوک ونه خوري. الله غفور او رحیم هم دی خو الله په قرآن کې زموږ پیغمبر ته فرمایلي نبئ عبادي زما بندگان له خبر ورکا چې انی انا الغفور الرحیم، چې زه غفور هم یم او زه رحیم هم یم. خدا له خبر ورکا وان عذابي هو العذاب الالم، چې زه عذاب ورکوم نو بیا د ټول دردناک عذاب هم زما دی. څنګه یو سړی د خدای د پکړ نه بې خبره دی او څنګه یو سړی دوکه کېږي په خپل مونځ باندې، په روژه باندې، په ذکر باندې، په تلاوت باندې، په ټوټه پوټه ایمان باندې. یو عالم لیکلی کوم خدای چې دا حکم کړی دی چې 10 درهم چا پټ کړل نو لاس دې کټ کړي. 10 درهم څه دي؟ کوم خدای چې دا حکم کړی دی چې اسلامي حکومت او چا غلا وکړه د بل نه د 10 درهمو نو لاس دې په دې مړوند کې کټ کړي. چې کوم خدای دومره سزا حکم کړی ته دا د خدای د پکړ نه ولې په غفلت کې ناست؟ چېرته څوک د خدای د رحم نه ولې دوکه نشي او یارې د زړه نه ونوځي. الله فرمایلی دی ولمن خاف مقام ربه جنتان. څوک چې د خپل خدای نه یریږي دله به الله 2 جنتونه ورکړي. تا د یریږي نه د خدای نه خدای پاک وبخلي تا له هم خدای جنت درکړي. خو چې کوم سړی د خدای نه یریږي دې سړي لپاره 2 جنتونه. امام نخعي رحمت الله علیه په دې حدیث کې لیکلي دي آیت لاندې لیکلي و د دې نه مراد هغه سړی دی چې د ګناه اراده وکړي او ګناه موقع ته مهیا وي او بیا ورته خدای رایاد شي او د ګناه نه قلار شي دې سړي به الله 2 جنت ورکړي. دومره عجیبه مسله لیکلې په فقه کې چې یو سړی خپلې ښځې ته ووایي چې که زه جنتي نه یم نو ته به ما طلاق کړې.
دا دی وې خپلې ښځې ته که زه جنتي نه یم نو ته به ما طلاق یې آیا ښځه طلاقه شوه که نه شوه چا ته څه پته لګي دی جنتي دی او که نه دی او لیکلي دي وایي که دی یو پیر د خدای د یېرې د ګناه نه په لار شوی نو ښځه به ده نه ده طلاقه ځکه الله فرمایلي چې څوک د خدای نه وېرېدو ده له به الله دوه جنتونه ورکړي دا یره د خدای پاک ډېر لوی نعمت دی علماء درې وجې لیکلي چې د کوم سړي خاتمه به خرابېږي د سوء خاتمه اسباب دا په اسلام کې یو علم دی چې د کوم سړي خاتمه به بربادېږي باوجود د ایمان نه باوجود د علم نه باوجود د ذکر نه اخره خاتمه به برباده شي درې وجې علماء لیکلي دي اولنۍ وجه دا ده چې دی په توبه ویستو کې د ګناه نه په قلارېدو کې د ټال مټول نه کار اخلي چې دا ګناه به نن پرېږدم او دا به سبا پرېږدم او زه به د 1 تاریخ ته صبر کوم او زه به روژه کې به پرېږدم او یا زه به 2 اختر نه به پرېږدم چې ټال مټول کې او ګناه نه एकदम توبه وباسي دې سړي له به الله خاتمه خرابه کړي دا لیکلي بزرګانو ته ګوره توبه ویستل څومره ضروري دي एकदम زموږ د پیغمبر مخکینی وروستني ګناهونه اگر چې زموږ پیغمبر نه ګناه نه دی شوی والله ورته ویلو که بالفرض د ګناه کې هم ستا مخکې وروستني ګناهونه ما معاف کړي د هغې باوجود زموږ پیغمبر به فرمایل وایي زه په شپه ورځ کې 100 پېرې د خدای نه توبه ووایم 100 پېرې زه استغفار کوم علماو دا خبره لیکلي چې د ابلیس د ټول نه لوی لښکر څه شی دی د شیطان د ټول نه لوی لښکر څه دی چې تا په ګناه باندې اخته کوي علماء لیکلي د شیطان د ټول نه لوی لښکر دا ټال مټول دی تا ته وایي توبه به وباسې خو نن مه وباسه سبا نه به شروع وکړي ته د ابلیس په غټ لښکر کې راګېرې که ستا پړه کې دا خبرې نه باسي چې نن نه مه قلارېږي د دې ګناه سبا نه به قلار شي او یو هوښیار سړی هغه دی چې د الله د مینې د وجې نه او د خراب خاتمې د یری د وجې نه نن نه بلکې اوس د ګناه نه قلار شي توبه وباسي په دې ټیم باندې توبه وباسي اولنۍ علماو دا لیکلی دی چې اخره خاتمه د هغه سړي خرابېږي چې هغه توبه کې ټال مټول کوي د ګناه نه قلارېږي او دویم اخره خاتمه د هغه سړي خرابېږي چې د هغه په زړه کې اوږده امیدونه وي لمبي لمبي امیدې لمبي لمبي آرزوې چې یا به 100 کاله به مې عمر وي او بیا به داسې کومه او بیا به داسې کومه او بیا به داسې کومه دا اوږده امیدونه چې چا په زړه کې اکثر د اخره خاتمه خرابېږي ولې پلانینګ جوړول سمه خبره نه ده د خپل بچو لپاره پلانینګ کول خرابه خبره نه ده د ځان د مستقبل لپاره منصوبه جوړول خرابه خبره نه ده خو په اوږدو آرزوګانو کې نقصان دا دی چې سړي نه مرګ هیر کړي د سړي نه آخرت هیر کړي چې مرګ تا ته یاد او آخرت تا ته یاد بیا په منصوبو جوړولو کې څه نقصان نشته اوږدې امیدونه چې د چا وي د ده ته مرګ نه یادېږي د ته آخرت نه یاد ځکه دی د ګناه نه قلارېږي اخره خاتمه خرابه شي ناڅاپه وله مرګ راشي علماو لیکلي دي که ته خپل اوږده امیدونه ختمول غواړې نو شپږ کارونه شروع کړه یو مرګ ځان ته ډېر ډېر یادوه ستا به امیدونه کمیږي یو مقبرو ته ډېر ځه د قبرونو په منځ کې کښېنه او سوچ کوه چې دا خلکو چې دي هم ډېر اوږده امیدونه لاړو په خاورو کې پراته دي نو چې مقبرو ته ته ځې ستا امیدونه به کمیږي او مړو له غسل ورکوه دا زړه پاکه چې ته مړي له غسل ورکوې یو هوښیار سړی ته په خپل لاسو کې اړې راړی وګورې کپړې ته وباسي خلک او غږ نشي کولی جسم یې بربنډېږي او غږ نشي کولی وګوره او خلک پې وباړې او غږ نشي کولی او یو لاس یې هغه ځای ته روان یې خپل هغه ځای ته روان یې خلک به یې سر یې ونیسي چې مات نشي درکوي دا غسل چې مړو له ورکوي دا د سړي د زړه صفایي کوي څلورم جنازو کې شرکتونه کول پکار دي د سړي تربیت کېږي پنځم د نیکانو خلکو او د علماو په صحبت کې ناسته پکار دي بیا د زړه صفایي کېږي او د مریضانو خواله تلل پکار دي چې سړي ته پته ولګي چې انسان څومره کمزوری شي دی ناڅاپه په بیماري راشي او لاړ شي د دنیا نو خرابه خاتمې لپاره دویم علماو لیکلي چې د هغه سړي خاتمه خرابېږي چې د هغه امیدونه ډېر زیات اوږده وکړي او دریم د ټولو نه خطرناکه وجه چې ګناه د سړي عادت جوړ شي ګناه د سړي عادت جوړ شي ګناه چې کله سړی نوی نوی شروع کړي د دې نه قلارېدل ډېر اسان دي
علماء لیکلي د دې سی مثال لکه ورکوټ تا ګناه نه شروع کړو او بیا ته نه وشو توبه مستر کې آسان ته ډایرکټ کټ کقلار بشي ته چې ګناه د عادت جوړ کو یو پیر دیو کو بل پیر دیو کو بل پیر دیو کو بل پیر دیو کو دا د ستل کدا رسې چې مضبوطي او یو وخت په دې راشي دا به دونه مټا کر رسې شي ته دې بیا کلارې دل غواړې په ته دې نشي کلارې د ګناه د زور احساس چې ګناه سونه زور ورشي ده تا ته به ال وشي چې ته کلارې دل غواړې تا ته په توګه دا ګناه سونه زور ور ده ته دې نشي کلارې او چې ګناه کله عادت وګرځي توبه دومره خراب شي ده دا جمله ما د کتاب نه لیکل ده یو عالم لیکلي و چې کله سړی د ګناه عادي شي اګه هر یو ګناي او دا نه توبه نه وباسي نو شیطان د دغه ګناه په ذریعہ د فشړ باندې قبضه ولګي او دا ګناه د په فکر باندې غالب شي بیا چې کله سرکدن راشي او دغه کور خلک دغه سرکدن په جټکوږي او د کور خلک ورته کلیموي نو په دغه ګناه غالب شي نو په سرکدن په ټیم کې هغه ګناه غالب شي او دغه جبې د بیا د هغه ګناه خبرې وځي دومره خطرناک شي د ګناه چې عادت ته جوړ شو ګناه دا د بربادۍ خبره نو دریم اخر خاتمه دا سړي خرابي چې ګناه عادت جوړ شي علماء لیکلي چې سړی دا غواړي چې زما اخر خاتمه دې خراب نشي نو دریم دا خبرې کوي نمبر 1 एकदम بد ګناه نه توبه بس تقي حل ہے انتظار بنے کے بڑھاپے کا انتظار بنے کے بیماری کا एकदम بد ګناه نه توبه بس نمبر 1 دویم چې سړی غواړي زما اخر خاتمه دې خراب نشي د خلق په مخ کې ورته خدای نه یریږي او پټ پوم دې د خدای نه یریږي ظاهر او پوشیده باندې مزاج کې تقوا پیدا کوي موږ د خلق په مخ کې د خدای نه یریږو د خلق په مخ کې منظم خپل کوو د خلق په مخ کې نیکانو جوړي او چې کله موږ یوازې یو نو بیا موږ نیکان یو نه موږ د خدای نه یریږو موږ تبلیغ کوو هغه تبلیغ کې د منځ د مشق کې په خلق باندې هغه چې ودرې کړه لس دولس کسانې په جماعت کې ځایو سره ودرې وته موږ کوا هغه نور ته ګوري نو غلطي به معلومه نو بیا ورته استاد سجده کې دا غلطي دا په رکوع کې دا غلطي دا په قیام کې دا غلطي دا ولې سړی ته د خپل مانسه پته نه لګي بل سړی وته وایي شي زموږ یو مرګره چې راغی چې ودرې نو د خلکو په وخت کې مونږ شروع وکړه نو په جړا شو لاړو سیټ ته کېناسته وایي مرګرو ته وونه کو بیا سه مرګره واستلاړې تا ودی وچړل وی تا ته چا سره وی انا په تبلیغ کې زور د استاد په شان او شاګرد په شان چې خبرې کې هغه نه وی جړه باندې رااله چې دې نمخ کې زده خدای مخ ته ډیر ولاړی ما او چرته په ځړ کې دانو راغلی چې خدای ته ودرېږي ځان صحیح کا بیا اول په دې انسانانو مخ ته موږ کول پړه کې بار راځي چې ګره غلطي ونه کې خپل موږ په دې خپل منافقت رااله جړه چې اخر خاتمه ته درست کول غواړي د خلکو مخ ته خاصم سره نه کیږي ته په خلوت کې هم ځان د خدای پاک نه یریدل کې جوړه وا یو په توبه واسه एकदम د ګناه په قلاله کې دویم په ظاهر او پوشیده په ټول حالتونو کې د خدای نه یریږي او دریم د الله په ذکر په همیشه کې بس د ذکر سره وستا تعلق چلتے پھرتے بلار روان په ناس باندې په خالد کې چې ستا په جواب د الله یاد دا واستاج وسپاټه الله دې موږ خراب خاتمه نه وساتي او الله دې زموږ خاتمه په خپل فضل او کرم سره ایمان ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين کیا سنت نہیں کیا سنت